سره ولاړ دی هغې سره په خبرې اترې کوو موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګلولي خانه څنګه یې؟ الحمدلله. په دې لږ وخت کې د دوکان ډېر مخکې لاړم، دا څه وجه کېږي؟ بس دا خو الله ته پته ده چې څه وجه به وي. دا څیزونه داسې ډېر مختلف قسم شیونه درسره دي، په دې کې تاسو کوم کوم شی دي؟ یاره جي ټولو نه مختلف څیزونو کې صرف دا یو چابي والا غوزان به زه دا ډېر سخت دي او دې سره خپلې چابیانې راځي او په دې چابیانې دا هغه بادام دي چې دې کې ډېر عجیبه فلیور دی، ډېر نرم او دې نه علاوه چې دي بیا وچې کیلې دي را سره، دا یو قسم د نور غوزان دي، چاکلیټ دا دي د کیوي فروټ وایي، دا وچ غمونه دي، دا وچې الوچې دي، دې ته کرین بیري وایي امریکاني ډرای فروټ، دا خوبانې دي چې نوي قسم راغلي دي افغانستان والا، دا یو ډرای فروټ دی نام نامې د شوګر فري ډرای فروټ دی، دې نه پس را سره شته وچې خربوزې هغه به درته وښیم، سره امرود را سره شته، وچ شوي امرود را سره شته، واټ والا وچ شوي، دا خربوزه دي، دې نه پس به درته دا وښیم، دا امرود دي وچ شوي امرودان دي، او زه دا وخورم اجازه چې دې نه علاوه دا انځر دي ډېر بهترین قسم انځر راغلي دي، دې نه علاوه مالټې به راځي انشاءالله، سټرابري به راځي انشاءالله، چې څومره تاسو دا تازه فروټ ګورئ سره د شپاکو سره د سیبو انشاءالله دا به تاسو ته دلته ملاوېږي. زه به د پاینېپل وښیم، ډېر بهترین قسم د پاینېپل دی، هغه چې داسې پاینېپل دی چې ډېر بهترینه ځای کې د پاینېپل اوس خلکو تازه خوړلي وي، اوس د پاینېپل ډرای فروټ دی چې دی هغه تاسو ته صرف دا ګلولي خان بھائی ما دا تاسو کولو که نه لکه دا صرف تاسو په دې دوکان کې دي که نه ټول مارکېټ کې شته؟ دا که ټول مارکېټ کې دی نو ما له به دومره خلک نه راتلی، بیا به هر ځای ملاوې دی، دا که یو درته ووایو یو د یو ملک نه راځي بل د بل ملک نه راځي، څه دلته وچېږي بار ځي، دې کې جي ډېر زیات محنت کول دي. ٹھیک شو دې کاروبار زموږ 40 سال مخکینی دوکان دی او زما ورسره یو خپل شوق دی، یو کار چې سړی په شوق کوي نو هغې کې بیا مخکې تللی شي. ٹھیک شو اوس دا پاینېپل دی دا وګوره دا ډېر بهترین قسم دی، ایک دوه څیزونه تاسو ته ټول بازار نه میلاو شي، خو لکه دا څومره فروټ چې دلته موږ سره دي دا زه نه وایم چې چېرته تاسو بهر ملک ته ولاړ شئ او چېرته یو ځای کې پیدا کړئ ناممکنه ده، نو موږ خپل یو شوق دی ورسره، بل زوړ کاروبار دی، والد صاحب زما دوکانداري کوله یا پکې مشرانو وکړي، اوس پکې زه کوم، الحمدلله زموږ د دوکان خپل ګاګ دی او ښه څیزونه خرڅوم او نایاب څیزونه دي. دې نه علاوه زه تا ته بیا یو قسم د ادرک وښیم، ادرک اوس وګورم سبزیانو کې چوړي خوړلي پکې دا چې دي دا ډرای فروټ والا ادرک دی، دې سره ټماټر دي هغه ډرای فروټ والا، لکه څنګه چې زه سوشل میډیا باندې ویم چې ما سره دا څیز راځي لا به دا زه راوړم، نو انشاءالله خبرې به ټولې صحیح وي. ما مخکې پرون نابلوز یو ویډیو خپل ټیک ټاک باندې اپلوډ کړې ده چې زه به اوږه راوړم او هغه به داسې وي چې د هغې ځای که به د چاکلیټ وي او د هغې به فایدې هم ډېرې زیاتې وي، یا به تاسو ترکاریانو کې نه چې به تاسو ډرای فروټو غوندې خورئ، دا په جاپان کې شته، ډېرو خلکو ته پته ده، ډېرو ته پته نشته، چې چاته پته نشته به ما سره وګوري انشاءالله یو 2 3 4 ورځو کې راځي زه به ووایم چې ما سره دا څیزونه راوړه. اوس سبزۍ کارته واچوله یاره جي زه به هر هغه څیز پیدا کوم چې هغه ډېر نایاب وي، چې د خوراک وي، زما به کوشش دا وي چې موږ هغه څیز پیدا کړو چې درته نه وي. زه به ته یو قسم ته تور مرچ وښیم، هغه داسې مرچ دی چې هر سړی ګوري، اول ځل به یې ګوري چې زه یې ګورم هم اول ځل موږ په ټول عمر دلته مرچ کتلي خو هغه ګول مرچ دی. ټیک شوه داسې اوږده تور مرچ تاسو چېرته کتلي دي؟ تور مرچ خو ګول وي که نه، دا اوږده څنګه دي؟ بس دا د الله پاک نعمتونه دي او چا ته پته نشته، چا ته پته نشته، هر یو ملک خپله خپله میوه ده، خپله خپله یې ذایقه ده. ګلولي خانه خبرې اترې خو ډېرې دي، په دې کې به داسې کار وکړو زه هم چې یو ملګری را وړاندې کړه، خیر دې تاسو بوله یو ګفټ هم ورکړئ چې خاصوالی چېرته صحیح کړو، ټیک شو او که صحیح نه کړو بیا به تاسو له دې ټیک شو داسې چل به وکړو، ماله دې نه راکوي، ډېره مهرباني زما ټول وروڼه دي چې ما شوق ته راځي، زما لپاره غټه خبره دا ده ملګری دې هم راشي، خو دا ټول څیزونه ما خپل ټیک ټاک باندې ویلي هم دي، بیا به یې زه ورته وښیم کنفیوز به وي، که یو نه په یو کې به غلطېږي، که نه ته ورسره شه ملګری دې هم جواب راکړي، تاسو دواړه مشوره وکړئ چې دا څه شی دي، نو بیا به زه دله بیا انعام درکوم. راولئ ګلولي خان سره زموږ چیلنج دی، یو خبره ته وکړم په دې چینل باندې، ما ته د ورځې په 100 کسان راځي ما ته وایي څیزونه خیر
زه سبعی نه چې شروع شم په خبرو باندې تر 11 بجو پورې ټیک دی دا د یو کس لپاره 1.5 کسانو 500 کسانو سره ویډیو جوړول ډېر سخت کار دی دا طالب یو خیمه شرط هم نه لګوم زه به کما د سوال ټیک ته د انعام ورکړم او مزید چې هر یو کس ویډیو جوړوي او زمون دکانداري د ویډیو په خپل جوړوي خو زه به نه وایم چې تماته وایا دا یو تماته وایا چې هغه دي ځکه چې 10 کسانو سره به ویډیو کې 10 کسانو سره وګورئ 500 کسانو سره دومره کسانو باندې غوي جان دا ته دا کمپیوټر دې ځکه چې کتیم چې ډول مشورو کوي ما ته وایي چې دې مخ کې داسې سیس وړي او ډرایو کې باندې وای یو کمنټ ورکا خبره نه ده ټیک شو ته وای خانه تاسو هوښه به وخت تاسو اوس ما ویلي دوباره دی ریکارډینګ چیک کړه ته کوم ویلي چې دا کرین بیری د امریکایي ډرایو ټیک شو په ټول دنیا کې ډیر مشهور دي سړی کنفیوز شي دلته چې راشي چې ادرک وې مو کا ټماټر وې مو کا خربوزي بس بیا زموستا خبره بیا صحیح ده مالم دا پته نشته چې مال سیز راشي نو موږ لا پته نه لګیږي کنه خاص استا په خیال دا بس شي کمالا دا بس یار چل کمالا کمنټ په زر ورکا زه وی خورا چکیږه خیر دې دا خو اسماعیل راځي یار اسماعیل زیکې د بادام د دې ته هزارنک وایي چې کوم مهنګه ترین چاکلیټ دی په دنیا کې هغې کې دا استعمالېږي ترکي والا دي څوک چې ترکي ته تلي هزارنک به دومره خوړلي لکه دلته چې موږ د جوار ټیک شوه داسې نایاب فروټ دي زه به اخري کې دا ووایم که ټول پاکستان کې چاته پکار وي نو دا زما د وټسپ نمبر یي د منیجرانو فری ډیلیوري کیش اون ډیلیوري به درته میلاویږي دې سره سره زما خپل پیج دی نایاب ډرای فروټ 077 پیج دی دا د سره فالو کوي فیسبوک باندې دی یوټیوب باندې هم شته انسټاګرام باندې هم شته او ټیک ټاک باندې هم شته نوي ویډیوګانې به انشاءالله بیا تاسو ته وښیم چې څه نوي راځي څو ورځې پس داسې سیزونه نور را روان دي چې دا ټماټر او دا سیزونه به 2022 کې پاتې شولو د ترایس والا به انشاءالله موږ کوشش کوو د الله په فضل سره چې ډېر نایاب سیزونه راوړو تاسو ته